زمونږ ملګرو ته یو نوټیفیکیشن میلاو شو او هغه خبر هم تاسو سره په دې صدای نوشهره شیر شوی دی چې تیر حکومت کې سیاسي بنیادونو باندې جي کم کسان برتی شوي نو هغه ټول فارغ کړی شول. مړه دا د نوښار سره دوکه نه ده. دا چا برتی کړي وو؟ څومره نومونه یې راغل او کم کم خلق چې دا برتی شوي وو تفصیل نشته. نوښار ته یو دغه پیښ شو چې باندې فخر کوو چې کم از کم دا رښتیا شو چې دلته غیر ضروري خلک برتی شوي وو. که دلته بله جي موږ بیګا خبره وکړه د خبر مو ورکو چې غیر ضروري کسان په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال کې برتی شوي دي او د هغې د وجې نه خلکو ته سرنج نه میلاویږي، ډریپ نه میلاویږي، سپیرټ نشته، ټیشو پیپر نشته، مالوچ نشته او حقیقت کې دا نشته. پیراسیټامال ګولۍ نشته، فلایجل نشته، ایمرجنسي ادویات په هسپتال کې نشته، په کیجوالټای کې سامان نی، سټاف غیر ضروري برتی شوی دی. نو د هغې نتیجه دا راووته سهار زمونږ ملګرو ته یو نوټیفیکیشن میلاو شو او هغه خبر هم تاسو سره په دې صدای نوشهره شیر شوی دی چې تیر حکومت کې سیاسي بنیادونو باندې جي کم کسان برتی شوي نو هغه ټول فارغ کړی شول. مړه دا د نوښار سره دوکه نه ده. دا د دې فلټریشن پلانټونو په شان د چاپو او دا چې کوم انکوایریانې دي او کم تر اوسه پورې څه شوي دا هغه شانتې نه دي شوي. دا چا برتی کړي وو؟ څومره نومونه یې راغل او کم کم خلقو چې دا برتی شوي وو تفصیل نشته. نوښار ته یو دغه پیښ شو چې او زه یقین سره ویم دا دې باندې فخر کوو چې کم از کم دا رښتیا شو چې دلته غیر ضروري خلک برتی شوي وو. که دلته غیر ضروري خلک نه وی برتی شوی دی به سار دا نوټیفیکیشن نه جاری کولو، دی به دا اعلان نه کولو. اوس پکار دا دی چې نوښار د دې تپوس وکړي او د دې مشرانو له پکار دي چې دا تپوس وکړي چې بای دلته دا څومره کسان غیر ضروري داسې برتی شوي وو دا چې کم مو فارغ کل څوک څوک وو؟ چا د دوایانو پیسې، د سپیرټو پیسې، د تیلو پیسې، د هسپتال د انتظاماتو پیسې هغه چاته په تنخواګانو په صورت کې میلاوېده؟ څوک مو پې خوشحالول؟ دا چې کومې انکوایریانې تر اوسه پورې شوي دي او دا نوټیفیکیشن شوي دي دا د نوښار سره کلاړ شوی دی. دا د نوښار له دوکه ورکړی شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم ځای کې څه غلا راوتې ده نو په سبا او په دویم ورځ هلته کې څه 2 نمبر کاروی وشي، نتیجه یې تر ننه پورې نه ده راوتې. یو قسم تر اوسه پورې جرم نه شو، یو قسم تر اوسه پورې هغه د هغه خلاف صدای کاروی نه شوه. خو اصل مدعا او اصل خبره دا ده چې د نوښار سره ډېر زیات زیاتې شوی دی. د دې نوښار خلقو سره زیاتې شوی دی، د دې نوښار سپکاوی شوی دی او دا زمونږ خبره وه بیګا مو وکړه او رښتیا وه کاروی پې وشوه. اوس نوښار له پکار دي چې د دې خلقو دا نومونه د دې هسپتال حکامو نه دا تپوس وکړي، باسپورس وکړي. مخکې به خلک ډېر سیاسي جماعتونه به ډېر اکټیو او هغوی به اپوزیشن والا خلقو له مسلې حل کولې او را به غلو د اپوزیشن کارکنانو هغوی به د خلقو مسلې حل کولې او تپوس به یې کولو. خو بدقسمتۍ سره اوس هغه تپوس کولو والا څوک نشته، اپوزیشن هم نشته او حکومت خو دغسې حل دی.